بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن چې کومه وظیفه ده د سورت یاسین وظیفه ده او ډیره زیاته ناشنا هم ده، ډیره زیاته قیمتي ده، ډیره زیاته وزنداره او برکت والا ده. فرمایي چې قرآن مجید زړه د سورت یاسین دی. نو سورت یاسین ته د قرآن مجید زړه د ویلې شوي دي. نو زړه هم د بادشاه وي او بادشاه چې څه غواړي کولی شي. نو لہذا سورت یاسین دا د قرآن زړه دی، د قرآن یو قسم له بادشاه دی. نو که په دې باندې ما ورته یو کار کوم نو بلکل دا ښه زبردست پې کېږي. اکثر ډېر داسې کار وشي چې ډېر کسان داسې وي چې هغوی ګرځي رشتو پسې، څوک یو ځای ته ورشي، څوک بل ځای ته ورشي. په دنیا کې مثال داسې یو تنبه دی پرې نه دي، داسې یو ځای پرې نه دي، داسې یو ور دی پرې نه دی چې مثال دی ونه ډبوي. لیکن د هر ځای نه دته انکار میلاویږي، یو ځای کې مثال په طور اقرار ورته نه میلاویږي. نو که تاسو حال وکړئ کله دوی ته رشته میلاو شي نو بیا کله دوی رشته کوي نو دومره ډنګ ډنګ پکې کوي، دومره درس غوبل پکې راوالي چې مثال په طور لومبیا خو میلاوېده نه، چې کله ورته میلاو شوله نو بیا دومره درس غوبل کوي چې د یو میاشت نه واله بلې میاشتې پورې ډک د کمرې سر ته وخجې، د بټۍ سر ته وخجې او ټول مسلمانان د هغې نه پریشانه وي. نو کوشش دا وکړو چې کله مثال په طوره موږ ته رشته میلاو شي نو موږ ښه په طریقه باندې سنت طریقه باندې نو چې الله پاک ما ورته خوشحاله نو موږ دا کوشش وکړو چې موږ الله پاک دا خوشحاله کړو. نو موږ غلطي دا کړو چې موږ په خپله خوشحالۍ کې الله پاک دا خفه کړو. نو چې کله موږ الله پاک خفه کړو نو بیا که هغه رشته هم شي، که هغه حساب کتاب بیا هم شي، چې کله زما ستا کار دا په سنت طریقه باندې وشي نو هغه کې ډېر زیات خیر وي، ډېر زیات برکت پکې وي. او کومه رشته چې د وظیفې په برکت باندې وشي نو تاسو یقین ساتئ چې داسې دیندار کور به تاسو ته میلاو شي، داسې د خوشحالۍ ژوند به تاسو ته میلاو شي. ځکه چې مثال دغه کم کار وشو دا د وظیفې په برکت سره شو نو ټول ژوند به چې تاسو په دې باندې ډېر زیات خوشحاله یئ. نو هغه هلکان چې مثال په طور هغوی دا خواهش ساتي چې یاره مونږ د نکاح وکړو، یا مثال هغه جنکۍ وي چې مونږ د نکاح وکړو نو هغوی د دې وظایفو ډېر زیات اهتمام کوي. نو چې کله مثال هغوی د دې وظایفو ډېر زیات اهتمام کوي نو انشاءالله الله پاک بوله ډېر زیات مزیدار او ډېر زیات اعلی ځای ورکړي. نو مونږ تاسو له پکار دی چې مونږ 2 رکعاته نفل وکړو. چې کله ما ورته 2 رکعاته نفل وکړو نو دا نفل به ډېر زیات په سکون سره، ډېر زیات په اطمینان سره به موږ دا نفل وکړو. بیا د نفلو نه بعد به سورت یاسین راوالو او قبلې ته به مخ کړو. چې کله ما ورته سورت یاسین راواغستو موږ قبلې ته مخ کړو نو بیا به د هغې نه بعد موږ سورت یاسین شروع کړو. چې کله موږ مخکې روان یو که نه سلام قولا من رب الرحیم دغه ځای پورې ما ورته سورت یاسین ولوستو نو سلام قولا من رب الرحیم دغه جمله دغه آیت دغه ټکې به تقریبا 313 پیرې دا ما ورته ووایو. چې کله ما ورته دا ټکې 313 پیرې وویلې نو زمونږ او ستاسو کم عملو دا پوره شو، لیکن باقي چې کوم سورت یاسین دی نو دا به ما ورته دا به پوره کړو. چې کله سورت یاسین پوره شو د هغې نه بعد به درود شریف وي او بیا به ښه اوږده دعا به وکړي. دعا به اوږده وکړي چې مثال کوم ستا مراد وي، ستا کوم مطلب وي نو چې الله پاک دغه پوره کړي. نو څومره چې دا کار په دهان سره وشي، څومره چې دا په توجه سره وشي نو دومره به دا څیزه دا پیدامن ډېر زیات وي. او تاسو یقین ساتئ چې کوم څیزه د وظیفې په برکت باندې وشي نو په دغه څیز کې خیر هم ډېر زیات وي، په دغه کې برکت هم ډېر زیات وي. او بل دا چې کوم د زندګۍ کوم سکون دی دا ټول په دې کې وي. نو کوشش وکړئ مثال په طور چاته د دې وظیفې حاجت وي نو هغه دې په خپل هم په دې عمل وکړي. نور چې څومره ناخبره کسان دي هغوی سره هم شیر کړئ چې هغوی ته هم د دې پته ولګي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.